د هرا پیری تصور نشي کولای هغه پاک برګران علماء راوتی دي هغه ډور ټو ډور کورونو ته ګرځي سکولز کې کیمپونه قائم دي هغه ته ورکي میډیکل کیمپونو ذریعہ هیلث مونږه هغه مدد کوو او چې نور سب پیکیجز دي مونږ سره هغه سرګند او سپټ پنا مونږه حقدارانو ته کورونو کې په دروازو رسولو خواهشمند دي دې لپاره زموږ دې وخت کې کار شروع دی د کوړه خټه کې کار او 100 घंटे پس پر خار کې تر شپې پورې ودا کار شروع وي نو شهر کېند نو شهر غلا کې ودا ابتدای دې وخت کې په سبا کې دا کار کوو نو مدارس په ضرورتونو الله پورا کوي شو کې دا یو آفت ته عذاب دې الله طرف امتحان ورته ہے د مؤمنانو نیکانو لپاره نو دې وخت کې موږ حوصله قوم ته نوجوانانو ته دیندارو خلکو ته قومي سیاسي پولیټیکل ورکرانو ته بیداره بکاري دي او بغیر اختلافاتونه او سیاسي اختلافاتونه یو موټی شوم او د قوم خدمت تر اوسه ډیره بهتره مولانا سرتاس د هراپيري خبره او کنن هم داسې کسان گرفتار شوي دي چې هغه اغلب وته مغلای صاحب کې د رضاکارانو د کوټونه چولیو او هغه گرفتار کړي پولیس دا حواله سره سوای چې لکه دی خپل امداد نه کوي او مزید د امداد کې هغه کې نور خرابې پیدا کوي ګورې دا خو همیشه مشهور ده چې کله سیلاب یا مصیبت یا زلزلې راشي نو هغه نه مونږ عبرت اخیستل غواړي خو په خدا پیدا کړ الله نه یریدل بکاري او بعضو خلکو پښتانه وایي کنه چې غوای لنګ شول د بعضو خلکو غوا لنګ شي هغه د هیر پیری او د دنیا جمع کولو لپاره د ټول ملک نوم بدنامي د ټول مسلمانانو زموږ درونو نیکانو خلکو نوم بدنامي نو بالکل انتظامی حکومت تبکاری چې د خلکو گرفت کی کوم چې خپل جیبونه ډکای او کورونو ته غیر او غریبانو کمزور خلکو چې سیلاب زده او مصیبت زده خلک دي دا غي حق ورته وړي نو بالکل دا غي سلیمه تول غواړي د گرفتاری بکاره ده او عدالت په ذریعہ غیر سزاګانې بکاري مولانا صاحب څنګه چې په ټول ملک مذهبي جماعتونه لګیا دي برپور طریقې سره غي هر قسمه مدد کوي مرسته کوي حکومتي او کم چې غټ پاټو ولدي زینومونه نه علم ای ولې په نظر ناراضي څه وجه ده نو دی وخت کې دا صورتحال دی چې دا هغه باندې خو د کرپشن ډیر لوی لیبل لګیدل په هغه لوی لیډرشپ باندې او د حکومتونو کې خلک تاسو کتلی ملکونه هغه لوټلي دي په هر دنیا په بانکونو کې سویس او لندن کې دي اکاونټس دا غي پراتی دي نو هغه خپل بچی ډیر غریبانان دي د چا 10 ارب دولت د چا 100 ارب دولت هغه دي کې دور زیاتې وکړ دي هغه به څنګه د موږ تاسو د پاکستانی غریب کمزورو مسلمانانو مدد ترازی هغه کو دی مو کو تلاش کی چې بهر دنیا مدد کی چې هغه وکړي او کو کارخانه‌دار او تاجر طبقه د کروڑا اور باور په مدد کی نو هغه د خپل پاټو پاړ کې هغه جیبونو تواچي نو دا هغه لپاره جهنم جوړ دی اخرت هم خنه دی قبر هم خنه دی او ان شاء الله اخرت بدایي خنه دی اخرت بدایي خلکو خوي کوم چې په میدان کې دي او د خدای رضا لپاره د روپۍ پیسې او د خوراک تمن لري والله رضا ته هغه د یو وختینه لسل رضنا په ملک سند پنجاب بلوچستان کې پی کې په هر ذکر اوتی دي په سواد کالام په چارسدا مردان پیښور په نوخار او ګوډي باندې په خیر آباد نو الله باغی ته اجرونه ورکړي او دا غي په دنیا آخرت ان شاء الله ډوړه بالي اخیری کې راته دا وایي که څوک تاسو سره تاسو په دې ټرست کې تاسو سره مرسته کول غواړي هغه څه ډیره خاطري موږ خپل خپل مددات هم لګیایو ډیر ماته خانقاهونو علما او خپل جمعیت العلماء اسلام مولانا سمیټر ګروپ پتاخ کوم مدارس او نیټ ورک دي خانقاهونه دي لوی جامع مسجدونه دي دا غي اسلامي دینی فلاحي تنظیمونه دي هغه ته موږ ویلي دي هغه ما سره شریک په دې کار کې دی وخت ملاتړ دي او بالکل یو چین د کې پی کې نه والا تر اینډ پورې سره کراچۍ پورې په دې پټۍ باندې د سیندونو په پټۍ لګیا دي او دی وخت جیویز پورا سرګرمیان عمل دي د هر پټۍ صوبایي امراض جنرال سیکرټری مرکزی امیر د خپل کیمپونو د معاینه کوم ورسره کینم او ځان خپل ورکر ګړم په دې زما درو تسکین کیږي او اطمینان موږ ته ملاويږي نو بکار دی چې دی وخت عمرا طبقه مالدار تاجر طبقه کارخانه‌دار طبقه او چې کوم تعالی استطاعت او طاقت ورکړي هغه موږ سره مراتلې شي زما مرکزی حافظ جامع دارالعلوم کانیا کوړخټ کې 24 غنټه کولاوي موږ به ان شاء الله غزيد امانتونو په تور باندې تر اکوړه خټک نو خار نه چارته دي نه بلکې پنجاب او راجنپور او سند بلوچستان ته رسو ان شاء الله شکریہ جی